بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحجر. خجي مخكر رهن بيان أن الراهن إذا ذهب على سنان الشرع يحبس ماله برزاه وهو الرهن. کله چې موافق چلیږي مال به ګیریږي رضا باندې رهن بي، او کله به مال ګیریږي که موافق نه چلیږي بغیر د رضا نه به هغې ته حبس حجر وایي. د هغې بیان دلته کوي راته اوس که د حجر حجر که نه یم هغه حجر نه دی، حجر نه دی خو د حجر په شان دی. تصرفات ته هغه منع کېږي هشی ته ګیر شي. حجر لغت کې منع ته ویلی کېږي. کاڼي ته حجر ځکه وایي که نه بل چا اثر لرمانی وي هغه. او حجر اسود تم وایي حجر ځکه وایي چې د بیت نه نه دی، منع عن البیت. او شریعت کې حجر چاته وایي منع التصرفات على وجه يقوم الغير فيه مقام المهجور عليه. دا چا باندې چې حجر ولګي هغه ته مهجور علیه ویلی کېږي. نو منع کېدل د تصرفاتو نه دي په داسې طریقه چې غیر به ودرېږي په دغه يقوم الغير فيه مقام المهجور علیه په ځای پکې غیر ودرېږي. تاسو ته به انشاءالله پته ولګي. اسباب د ابحاث الباب 5 د باب 15 ابحاث دي. اول نمبر اسباب حجر بیانې ولې مجموعي تور باندې اعتبار ولا شته کنه شته هغې سبا ګورو، خو مجموعي تور باندې اسباب د حجر شپږ دي. په هغې کې اتفاقي تور زمونږ د حنافو په نسبت باندې فسق چې دی که نه دا شپږم نمبر دی دا سبب حجر نه دی. هغه ویل اعتبار ولا شته که نه شته د دې اعتبار سره مې ویل که یعنې خلک چې حجر ګڼي دغه شپږ دي، هغې کې شپږم څوک دی فسق هغې له اعتبار نشته. څو پاتې شو؟ 15. بیا دوه نور دي، یو ته صفاحت وي یو ته دین وي. مدیون چې دیوالیه شوی سړی دې دوو کې اختلاف دی چې د اسباب حجر دي که نه. امام صاحب وایي نه دي او صاحبین وایي دي. او بیا درې پاتې شو، صغر دی، عتق دی، عرق دی، صغر دی، عرق دی او جنون دی. دا بالاتفاق اسباب حجر دي. الګ ذهن کې خبره کینه وایي رسی بي رضی والله. اسباب الحجر اول نمبر الاسباب الموجبه للحجر 3 الصغر والرق والجنون. دا اتفاقی ذکر کړل. اوس د دې نتیجه بیانې راځه. صغیر چې مهجور علیه دې کې چې تصرف کوي په مال کې نه د ولی په اذن باندې موقوف وي، نه به صحیح کېږي مګر چې ولی اجازت وکړي. غلام که تصرف کوي نه به صحیح کېږي تر څو چې مولا اجازت نه کړي. نتایج دي که نه. او کم چې لیونی عقل باندې غلبه راغلي مکمل لیونی دغه تصرف بهر حال نه صحیح کېږي، د چا په اذن هم نه صحیح کېږي. پوه شولو پی خجید. رضی والله. ولا يجوز تصرف الصغير. تصرف د صغیر نه دی صحیح مگر په اذن د ولی باندې. ما ته لږ بر وګورئ. نابالغ ته صغیر ویلی کېږي. دا به په دوه قسمه دي. یو هغه دی چې د هغه تصرفات په اذن د ولی صحیح کېږي، یو هغه دی چې هغه دغه تصرفات د ولی په اذن هم نه صحیح کېږي. دلته چې د کوم بیان کوي دا هغه دی چې هغه تصرفات په اذن د ولی صحیح کېږي. نو اوس به موږ فرق څنګه کوو؟ نو علماو لیکلي 2 کالونه چې کم وي دا هغه دی چې په اذن د ولی هم تصرفات نه صحیح کېږي، او 2 کالونه چې زیات وي نو به تصرفات صحیح کېږي په اذن د ولی باندې. خو به فقهاو په دې باندې رد کړی، حضرت صاحب مضبوط رد کړی. دا خبره ټیک نه ده. دا خو د مونځ خبرې دي، تصرفاتو خبرې نه دي. بل دا د ځینې ماشوم 15 کالو کې په قصو پوهېږي، 3 کالو کې او ځینې په 10 کې نه پوهېږي. نو صحیح سره
نو شرط چې د صحت اذن د بارا هغه دا دی چې بس اياقل البيع صالبا للملك عن البائع چې بدی پويږي چې بای سره مبيع د بای د ملک نوزي دې ته ممیز ویل کیږي دا نو ماونه ویل یو غیر ممیز دی چې بای زند ولیم دغه تصرفات نه صحیح کیږي دا یو ممیز دی چې بای زند ولی صحیح کیږي نو ممیز قصه کو او شراء جاری بدله هو چې څوک شراء وکي مبيع د تر جلب کیږي پدې پويږي زیلای په کې زیات کړی دي ويقصد الربح شکل یو شیخ خرسي د ګټه باندې قصد وي بکیم ويعرف الغبن اليسير من الفاحش الفاحش نه يسير غبن بيجني دا زید ده کم ده دا وس مميز بچي دي صغير ده نو پېژن د ولي د تصرفات صحیح کیږي او کچري دسیو بیخي وړو کې به دې قسم نه رسیدلو یعنی دکاندار دې علامه ده چې دکاندار ته پیسې ونی ولې او ډایرک روان شو یا دکاندار نه سودا راوخسته پیسې نه ورکې روان شو دا غیر مميز دي دا خو نه پیږي چې د مشتری نه پیسې زی او د بای نه مبيزي او کوم مبيع دکاندار ورکړه او دا ولاړ دې پیسې ورکول په انتظار معلومیږي پیږي رسې به او دا شان پیسې ورکړلې زیلانه په دې انتظار دي چې مبيع برته وسره کوي ریټ میټ پته وته لګي او بل مسله دا ده چې دا اضافي شی دي ځین شي نو کې عقل کار کوي ځین کې نه کوي کوم کې چې کوي دغه کې مميز دي په زندولي به کې کار کوي کوم کې چې نه کوي نه به کوي دا قصې ځین کې واچوي کا به اذن د ولي عام د کله کله صراحتن وي هغه بچي به راځي هر څه به خرڅوا او کله دلالتن وي ماشوم د روپۍ ورکې کور بار دکان ته روزي سامان لي واپس دي 500 روپۍ 10 روپۍ سامانونه ماشومان لي نه من کې دا عدم منع چره دې ته بیان ضرورت ویل کېږي دا په وخت د بیان کې بیان کې بس دلالت به خبره کوي چې سړی پر راضي دي خدای کوم به فرقي یا ماشوم 10 روپۍ شیل 10 روپۍ والی 50 روپۍ والی د دې ځینې وزرګونه راوړې باغې باندې ځان په پړلې نو علميږي چې دې ځان نشته لګا دا خو باید تم پته لګي دکاندار ته نه به بدای کې زندولي ضروري پوهیږي په دې باندې ګوره یو دا ولا يجوز تصرف الصغير الا باذن وليه دا نتیجه بیانې کده حجر ولا يجوز تصرف العبد الا باذن سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال الذي لكلمه تفسير العاقل أن يعلم صغير مراد صغير عاقل لمن وتسوي المميز دي دا ټول اصطلاحات دي أن يعلم أن البيع صالب والشراء جالب ويعلم أن لا يجتمع المسمن والثمن في ملك واحد تایزا به ته ذکر کړل چې بده پیږي چې مبيع او پیسې دی او ملک نه جمع کیږي ما تاسو ته مثال درکو کنه دکاندار ته پیسې ورکې زیتی نو سامان او مسمن یو ملک جمع کړم مبيع متملا شو له پیسې دکاندار ته نه ورکې به سامان او مسمن یو ملک جمع شو یو خو صغیر دی دا غیر عاقل غیر مميز او یاد ساتي دلته عدم جواز نه عدم نفاذ ده ولا يجوز لا ينفذ نافذي کینا دانه چې مناقض کیږي نه لګ برو غره یو شی چې کله د سره مناقض نشي هغه د چا په اجازه تم کار نه ور کوي شرایط انعقاد چې نه موجود کنه به کوم مناقض کم د چا په اجازه موقوف اجازه من امکان نه ور کوي نه انعقاد شوی نافذ سرم نه به ولي اجازه ورکړي صحیح بشي دوی مثلا احکام د مهجور واوري ومن باع منها ولا شيئا اشتراه ويعقل البيع ومق نتیجه ده اجانب مخالف ذکر کوي عاقل بالغ دی په دې قصو بويږي اولی ورته اجازه ده یا رسو اجازه اول نه اجازه ده یا رسو اجازه ورکو تصرفات دي صحیح دي ومن باع منها ولا شيئا اشتراه او يعقل البيع ويقصده فالولي هو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء جازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه وليس ومن باع من هؤلاء يويل دلته ستراج جوړيږي چې بھائی
تا خو د لیونی په باره کې ویل چې د خو بالکل نه صحیح کېږي نو به په اجازت د ولي څه مطلب شو ولا خو د جمع ویله نه پوهېږي به یو جواب یې دا دی چې د لیونی پکې نه دی مراد اب د ماشوم مراد د تثنیه ته کله صيغه د جمع استعمالېږي دویمه دا چې ومن هؤلاء کې کوم لیونی ته اشاره شوې دا غ لیونی دی چې یفیقو روغېږي او لیونی کېږي او په حالت د روغوالي کې کار وکړي هغه مراد دی نیمچه لیونی چې خجی مخی رضی پا دی عنوان کې دویمه مسئله وصلت ضابطه بیانوي توجه جی دغه معانی ثلاثه صغر او رق او جنون یاد ساتئ دا په اقوالو کې حجر پیدا کوي په افعالو کې نه دا د قدرې مولا مسله شو لکه چې درته یې نه نشي حجر په اقوالو کې پیدا کوي خزل طلاق ورکونه به واقع کیږي چاته وی الله کتاب می درته هبه کو قول وکړو نه به واقع کیږي افعالو کې حجر نشته د چا سامان هلاک کو زمان به راضي خرازي دي کې لیک تفصیل وکړو سوي فهذه المعاني الثلاثه توجب الحجر في الاقوال دون الافعال دا ضابطه جامعه الشلا جامع ضابطه ذکر کړل خو موږ بلک تفصیل کې ولاندې را کوشش ثم الاقوال ثلاثه اقسام تاسو لک بر وګورئ دغه مطلق ویل افعال کې بهجري اقوال کې افعال کې بنوي خود سینه دکا اصل کې اقوال درې قسم دي اول نمبر هغه اقوال دي چې هغه کې نفع او ضرر کې تردد دي چې نفع پکې را کې ضرر دی پکې دا یو قول وکړو چې بده قول کې نفع را کې ضرر تردد دی پکې دیم دس یو قول چې خالص ضرر دی پکې او دریم دس یو قول وکړو چې خالص نفع ده مرزه ورلا دس یو قول وکړو چې هغه کې نفع ضرر کې تردد دی لکه به یو شرا کې بدن لګي چې څه خرڅي ګټه به کوي کې تاوان نه کوي څه خلی د ګټې دی کړه تاوان دی او کم کې چې خالص ضرر دی لکه طلاق کې ضرر دی اعتاق کې ضرر دی او طلاق د غلام نه یادو کا لیونی او د ماشوم غ یادو او دریم قسم چې خالص نه به څوک ولا څه هدیه کوي هبه کوي وته هبه کې قبول شرط دی د قبول وګورئ دي خو نه فائدہ کنه څوک د صدقه کوي څورته هدیه کوي نو به ټول کې خالص نه فائدہ درې شو نو حجر په اقوالو کې کم مراد دي فالمراد بالاقوال ها هنا هغه قسم اول او قسم ثاني دي کم کې چې نفع ضرر کې تردد دی او کم کې چې خالص ضرر دی هغه معنی حجر دی او کم فالحجر في الاول کم دې دور سي تاسو په شو لګا نو اول او دویم کې حجر دی به دې کوم فرق دی په اول کې حجر دی او هغه توقف د ولی اجازه باندې موقوف وي به یو شرع ولا خبره کوي کم کې چې ضرر نفع کې تردد ویل ته د ولی په اجازه موقوف وي او کم چې ثاني دي چې خالص ضرر وي هغه یوجب الاعدام من الاصل هغه کې چې په اجازه موقوف هم نه دی بس معدوم دی تاسو نه پیږي پاتې شو دریم هغه هیڅ حجر نشته هغه نه پېښې دي اصل علت دا دی چې ماشوم د ضرر ورونه رسیږي نه چې کوم خالص نه پي یعنی دا حجر د دې په وجه دی چې ضرر ورونه رسیږي نه کوم چې خالص نه پي حجر هم نشته خجی به ویل دون الافعال افعال کې با حجر نه نفعال مثل کې دوه قسم دي ځینې افعال هغه دي چې شبهات سره هغه ختميږي ځینې هغه دي شبهات سره نه ختميږي دون الافعال افعال کې با حجر نه د دین هغه افعال مراد دي توجه جي چې هغه شبهات سره نه ختميږي د چا مالی هلاک کو زمان به راځي دا شان بسوایا او کم کې چې شبهات سره ختميږي زنا یې کړی دا فعل دی حد به جاری شي نو دا دې فعل کې مهاجر دی احکام به نه جاری کیږي زنا حد به نه جاری کیږي
رسې په دې باندې دغه شان قصاص وغیره شبهات سره چې کوم شی ساقطيږي نو د دې په حق کې بافعال کې مهاجر د احکام به نه جاری کیږي مهجور چی کنه هغه باندې احکام نه جاری کیږي هم پرون یو ځای کې قاعده کې ویل کنه منهیان هو مهجور باره کې ویلو کې خیر می هغه دا ویلو چې مقتدی کله قرت وکي ام مهجور دی یادم شي هغه محجور نو مهجور رښتې هغه مهجور حقیقت مهجوره او حقیقت مهجوره کې مجاز ته اعتبار او مجاز تفسیر ورت کی هغه دا حکم نه پرې دی دریم مسله کې ولې سب دی عنوان کې دریم مسله ده وسرته اقوال او افعال کې باقاعده تفصیل کې راځه ولا واما الصبي والمجنون لا تصح عقودهما عقود نسي کېږي ځکه عقود په قول کېږي اجاب او قبول سره اقوالو کې سره اقوالو کې خو هجر او کنه ویل نمنګ به ولنه دوه سره ولګو کوم کې چې نفي او ضرر کې تردد وي او کوم کې چې خالص ضرر وي رفع القلم عن ثلاث او قاعده لیکلي ولأن اعتبار الاقوال في الشرع منوط بالاهليه دار مدار په اهلیت منی دی کو اهلیت نشته همغه ویلو بابا کې ذهن کې وی چهلیت به ولا شرط اهلیت عاقل بالغ وي راضي ورلا ولا اقرارهما دم قول لکه دي کې خالص ضرر ده همغه کې تردد ولا يقو طلاقهما در لیونی او ماشوم یا دی کا دې کې خالص ضرر ده او اقوال دي حجر ولا يتاقهما خالص ضرر ده اقوال دي حجر افعال تراشا تصرف فعلی فإن اتلف شيئا لزمهما زمانه چې هلاک له زمان په راضي ځکه تصرف فعلی چې دي دغه خو مهجور نه ده کنه لکه پیګو ما ول ډیر اهم باسونه دي کا انتهي اهم سلورم مسله خجید غلام خبر راته وکتا هو دیو دغه درې اسباب حجر چې دی تقسیم کړه دعا غو چې هغه کې غیر مکلف ماشوم ولونه دغه کې څه وکړه او بل مکلف دی غلام خو مکلف اوس دغه بیان کړي نو غلام کې بس دا قاعده د ذهن کې کلکه کې نه وای چې د تصرفات قولی چې دي په حق د نفس کې قبول له په حق د مولا کې غیر قبول دي پوه شئ به نو که اقرار د پیسو په حالت د غلام والی کې کو مولا باندې پیسې راځي نه به قبول قضا شوی به دي او افعال الاعتبار اشتري غوايي ګورم واما العبد فقوله نافذه في حق نفسه حق نفسك نافذ دي غير نافذه في حق مولاه دا قاعده شولا فإن قر بمال وليس محكم ويل ما شومو دليوني طلاق نه واقع کیږي دا سم ویلو کنه یو څه جزئیه پاتې شولا کا دا سه قاعده کلیه نه ده چې د ماشوم ولونی طلاق نه واقع کیږي نو دې کې بدا سی وایو چې خپل خزله طلاق ورکې نه به واقع کیږي او که څوک وکیل جوړ کړي لیونه یا ماشوم څوک وکیل جوړ کړي ماشوم لیونه پرېدا ماشوم څوک وکیل جوړ کړي ما خزله طلاق ورکول وري کې نو طلاقي کې غزه دا غسړي موکل خزه طلاقي کې دغه شان خپل غلام آزادۍ نه آزادۍ کې بل وکیل جوړ کړي غلام را آزاد کا آزادۍ کې تاسو پیږي بلا د دیو عتق نه کیږي غلام نشي آزاد ولید اله چې بقولي نو کما شوم زار رحم محرم واخستلو او غازی په سلام وکړه چې بیا وشولا به آزادیږي افعل سره آزاد شو نافال او هجر نشته کنه بر خپل خبر راشي فقال اما العبد فقال نافذه في حق نفسه غير نافذه في حق مولاه نتیجه الف اقرار العبد بما يضر مولاه مولاته چې ضرر ورکی داسې قول له اعتبار نوی داسې اقرار لره فإن قر بمال لزمه بعد الحريه دل بضرر ورکی نو لازمی کی بزک اهلیت شته او آزاد شلو مانیم ختم شو مخکې غلام او چې آزاد شو مانیم ختم شو اذا زاد يوم ماده اذا زال المانع عاد الممنوع
معنی چې زایل شي ممنوع شي او بس راځي نو دا ممنوع چې د اقرار دي صحیح شي معنی موجود غلام ید ختم شو ممنوع بس راځي نو آزادین بس لازم شي ولا يلزمه في الحال بنا لازم يجزك في الحال مولا تزرر دي لقيام الماني وحق المولى دم اقرار دعبت بما يضر نفسه دي الاعتبار شتا وإن أقر بحد أو قصاص لازمه في الحال تاسو بيږي ته کدی کې مولا تم ضرر دی کنه دا مال هلاکی وي غزم نن دی پنځم دی عنوان کې پنځم مسله د غلام تصرفات قولی چې طلاق دی کنه طلاق چې دی کې د نفس ته ضرر دی بل چا دنه نه نافذ دی وينفذ طلاقه ولا يقع طلاق مولاه ولا امراته مولای خزل طلاق ورغی کتاب طلاق کې برا شراته انا نافذيږي هغه وجه دا چې طلاق یعنی کا په مسله کې دا په حکم د اور کې ځکه هغه د انسانيت سره تعلق ساتي او دا چې غلام دی هغه په اعتبار د مال سره دی لأنه يبقى على أصل الحرية في حق الدم كجد عنوان درم عنوان أحكام السفيه نبدي أولاني دو عنوان وكذا دغد اتفاقي مهجور عليه بيان نشو صبي أو رق وجنون وص أحكام السفيه وأوريكا